نو ما چې کوم آیاتونه مبارکه تلاوت کړي دي دې کې الله تبارک وتعالی د مجاهد د عمل ذکر کوي. شان نزول د دې آیاتونو مبارکه داسې دي چې یو ځلې صحابه کرام په مسجد نبوي کې راټول شو، د یو بل سره بحث مباحثه کوله چې یره کوم بل لوی نه لوی عمل د نیکۍ وي چې مونږ هغه شروع کړو. نو د یو صحابي دا خبره وکړله وی زه به مسجد حرام جوړومه، په بیت الله شریف کې چې څومره د جوړولو کار وي دا به زه کومه. هغه بل صحابي وی یره د الله کور له چې څومره میلمانه راځي حج او عمرې له زه به د هغې خدمت کوم، په هغې باندې به اوبس کومه. اوس ګوره دا لوی کار دی که نه. یو وی زه به بیت الله شریف جوړومه، په دې کې چې کوم تعمیري کار دی هغه به زه کوم. بل صحابي فرمایي چې د الله کور له څومره میلمانه راځي زه به د هغې خدمت کومه. دا لوی لوی نیکۍ دي، غټې نیکۍ دي. ګوره جومات جوړول یوازې مسجد حرام نه، حدیث مبارک کې راځي چې چا په جومات کې د چنچڼې د جالم نزی جوړ کو، د دپاره الله په جنت کې یو بنګله تیاره کړه. چا چې د الله د رضا دپاره جومات جوړ کو، الله تبارک وتعالی ده لره په جنت کې کور جوړ کو. نو یو صحابي فرمایي زه به مسجد حرام جوړومه، په مسجد حرام کې یو مونځ په 1 لک دی. په څومره دی؟ په 1 لک. مونږ چې دلته د جمعې دا مونځ کوو، دا چې دی په بیت الله شریف کې وکړو، ګویا چې تا 1 لک د جمعې مونځونه بار وکړو. انسان یې په ټول عمر کې نشي کولی. نو په بیت الله شریف کې یو مونځ په 1 لک دی. نو چا چې بیت الله شریف کې سزای جوړ کو او په هغې کې یو حاجي یا عمرې والا کس یو مونځ کوي، نو د دغې 1 لکو مونځونو ثواب دی انسان ته میلاویږي چا چې دا بیت الله شریف جوړ کړی دی. او هلته په لکاو باندې خلک عمرې لځي او حج لځي، په لکاو په زرګاو ځي که نه. دنیا د هلته راټولیږي. نو هلته په بیت الله شریف کې چې څومره مونځونه کوي او چا چې په بیت الله شریف کې ځای جوړ کړی وي او یو مونځ پکې په 1 لک دی، نو د هغه پکې څه شته که نشته؟ ګوره دا ډېر لوی عمل دی. نو هغه یو صحابي فرمایي وایي زه به بیت الله شریف کې تعمیري کار کوم، دا به جوړوم. هغه بل وایي وایي د دې الله کور له چې څوک میلمانه راځي زه به د هغې خدمت کوم، اوبه به پیس کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بیت الله شریف له چې څوک راغی دا د الله میلمه دی. دا د چا میلمه دی؟ دا د الله میلمه دی. ګوره دا لوی عملونه دي. نو یو فرمایي زه به بیت الله شریف جوړوم، بل وایي زه به د الله د کور د میلمنو خدمت کومه. الله تبارک وتعالی آیاتونه مبارکه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل کړو چې ای زما خوږه پیغمبره دا صحابه ته لاړ شي، دوی لوی عمل طلب کوي، دوی لوی د نیکۍ کار کول غواړي. نو دې صحابه ته ووایه چې ګورې د جهاد سره یو کار برابر نه دی.
اللہ تبارک و تعالی آیت مبارک نازل کو اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام اجعلتم آیا گرزوی تاسو سقایت الحاج د حجانو اوبس کول داغي خدمت کول وعمارت المسجد الحرام او د مسجد حرام جوړول دا تاسو پشان د هغه چا ګرځوي کمن آمن بالله چا چې ایمان راوړی په الله باندې والیوم الاخر فورز د آخرت باندې وجاهد فی سبیل الله او د الله تبارک وتعالی په لار کې څه کوي جهاد کوي الله تبارک وتعالی فرمایي لا یستوون دا زما په دربار کې برابر ګورې نه یو سړی بیت الله شریف جوړي په حاجیانو خدمتونه کوي وبس کوي بل طرف ته یو سړی جهاد کوي الله فرمایي دا تاسو برابر ګرځوئ اصل تعجب کار تاسو کوئ دا خو ډېره عجیبه خبره ده دا برابر نه دي دا جهاد واله ډېر زیات غوره دی او سوک چې ګوره سوک الله تبارک تعالی بیا فرمای سوک چې د جهاد سره بل کار یو شان ګرځي یو شان ګوره غوړه نه یو شان کوته وای زم حج کوما زه عمره کوما زه مونځ کوما زه په مدرسه کې درس کوما زه تبلیغ کوما دا د جهاد برابر دی دا د جهاد سره الله تبارک و تعالی فرمای کو بل عمل دی د جهاد سره برابر وګرځو ته ظالم یې او والله لا يهدي القوم الظالمين الله قوم ظالم ته هدایت نه کوي څوک چې دا وایي چې درس و تدریس جهاد دا درس و تدریس تبلیغ یا حج یا عمره دا د جهاد برابر دي صرف د جهاد څه دي صرف برابر دي الله وی دا کس ظالم دی دا کس ظالم دی یو کس دا و چې دا د جهاد نه غوره دی نه خو ډیر ظالم دی دا د جهاد سره برابر نشي کېدی هغه ځان له خبره ده چې مونځ حج عمره په مدرسه کې سبق ویل دغه رنګې تبلیغ کول دا ځان له لوی فضیلت لري لوی ثواب لري خو د جهاد په شانتې ثواب نه لري د جهاد په شان ثواب نه لري جهاد ډېر لوی فضیلت لري لوی فضیلت لري نو غرض می دا کو چې مسلمانانو جهاد پرېښی دی جهاد ځکه خو د ذلت او د رسوایۍ سره مخامخ شوي دي احادیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی فرمای سکسانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کو قیل یا رسول الله ما یعدل الجهاد فی سبیل الله دوی د الله پاک پیغمبره کوم عمل داسې دی چې هغه د جهاد فی سبیل الله سره څه دی برابر دی صحابه تپوس کو داسې کوم عمل دی چې هغه د جهاد فی سبیل الله سره برابر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لا تستطيعون تاسو طاقت دغه عمل نه لرئ چې زه درته وښیم داسې عمل خو نشته دی چې د جهاد برابر وي او کو زه درته وښیم نو تاسو طاقت نه لرئ چې عمل وکړئ
نو صحابه دا سوال بیا بار بار وکړو فعادوا علیه مرتين او ثلاثه درې ځله یا دوه ځله دا تپوس وکړو دوی وی ما یعدل الجهاد فی سبیل الله د جهاد کوم عمل برابر دی دا تپوس دی دوه درې پیری وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل مثل المجاهد فی سبیل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی اے یو سړی دی آغا همیشه د پاره څه کوي روزي نیسي په عبادت باندې ولاړ دی اے روزدار هم دی او د الله عبادت هم کوي د شپې تهجد هم کوي د قرآن تلاوت هم کوي دی همیشه دا کوي تر هغې پورې چې تر څو پورې مجاهد واپس د جهاد نه دی راغلی څه معنا مجاهد لال جهاد تا او دلته یو سړی په جماعت کې اخته شو په روژه ونیوله د شپې په عبادت شروع شو د الله د آیاتونو تلاوت شروع کو روزدار هم دی په تهجد هم ولاړ دی او د الله د قرآن تلاوت هم کوي همیشه د پاره تر څو چې مجاهد واپس نه دی راغلی داسې څوک کولی شي مجاهد خو چې جهاد ته لاړ شي کله کال نه وي کله میاشت نه وي کله 2 کاله نه وي هغه په جهاد کې وي نو 2 کاله څوک پرله پسې روژه نیوی شي میاشت څوک روژه نیوی شي نو مجاهد پر یو میاش په جهاد کې جنگيږي او تا یو میاش مسلسل روزه نیولې مسلسل روزه ماته پکې نه کوي په تهجد ولاړې د قرآن تلاوت کوي بیا هم د مجاهد برابر نه چې روزه ماته پکې نه کوي یو میاش پورې یو میاش یا یو کال تر څو چې مجاهد واپس نه راغلی کو کال تیری کو 2 کې تیری او ته دلته په عبادت باندې ولاړې بیا دې هم د مجاهد فضیلت حاصل نکو نبی اسلام تاسو دا طاقت نه لرئ یعنی مطلب دا د مجاهد هغه ثواب ته نشي حاصلولی هغه ته نشي حاصلولی یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو صحابي تپوس کو د الله پاک پیغمبره زما سره 6,000 دینار دي دینار د 100,000 پیسې ته ویل کېږي په هغه زمانه کې د 100,000 پیسې وي زما سره 6,000 دینار دي زه جهاد نشم کولی خدا غواړم چې دا 6,000 دینار د الله په لاره کې ورکم او د مجاهد په شانتي ثواب ماته هم میلاو شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی کو دا 6,000 دینار ته د الله په لاره کې ورکړي کنه د الله په لاره کې دا 6,000 دینار ته خرچ کې نو د مجاهد د بوټانو باندې چې کوم دوړه لګېدلې د هغې نه ثواب هم نشي حاصلولی اے مجاهد دا بوټان پخپو کړي او په هغې کې مزي نو نبی علیہ السلام فرمایل وی کو ته 6,000 دینار خرچه کی او د مجاهد په بوټانو کې چې کمی تسمی دي مزي دي په دې چې کوم دوړه پرته نو هغه ثواب هم نشي حاصلولی ته خو
د مجاهد برابر ثواب حاصلول وای چې زه د هغې برابر ثواب حاصل کړم. هغه یو صحابي راغی وی د الله پاکه پیغمبره ما ته یو داسې عمل وښیه چې زه په کور کې ناست یم او هغه کوم او د مجاهد غونته کې ثواب ما ته میلاویږي، د مجاهدینو غونته کې ثواب ما ته میلاویږي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی لو قمت اللیل وصمت النهار، لو قمت اللیل وصمت النهار، کو چرته ته همیشه د پاره روجي نیسي او همیشه د پاره د شپې تهجد کوي، ټوله شپه ولاړې الله ته تهجد کوي، ټوله ورځ دې روژه نیولې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل لم تبلغ نوم المجاهد، ته د مجاهد خوب ته هم نشي رسیدی. ټوله شپه دې د الله په تهجدو کې همیشه د پاره، ورځ دوه نه، همیشه د پاره د شپې څه کوي؟ تهجد کوي. همیشه د پاره یې د ورځې څه نیولې ده؟ روژه نیولې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل لم تبلغ نوم المجاهد فی سبیل الله، څوک چې د الله په لاره کې جهاد کوي ته د هغه خوب ته هم نشي رسېدی. مجاهد چې کله ودرې ځان له په خوب باندې جهاد خو هغه ټیم نه کوي، یو ټیم کوي که نه، خوب پکې کوي که نه کوي. مجاهد ځان له ودرې په خوب باندې او ته دلته ټوله شپه په تهجدو ولاړې بیا هم د هغه ثواب ته نشي رسېدی، د هغه مقام نشي حاصلولی. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی یو انسان دی هغه دومره مقدار سره جهاد وکړو، په دومره مقدار سره چې سړی دا اوښه لوشي اوښه نو د دې اوښې نه سړی داري وي. دا غولان چې خلک لوشي نو د پویو داري وي که نه، یوه داره وي بیا بله داره وي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د څاروي په لوش کې، د اوښې په لوش کې د دوو دارو په منځ کې چې څومره ټایم دی دومره ټایم سره چا جهاد وکړو وجبت له الجنه، هغه دپاره جنت واجب شو. یو منټ نه، یو ګنټه نه، د سیکنډو حساب سره. ځکه سړی چې د څاروي دا یو داره وي دا بله داره چې وي په دې کې منټو نه لګي، کو سیکنډۍ لګي، صرف سیکنډۍ پکې لګي که نه. وی په دومره مقدار سره چې چا د الله په لاره کې جهاد وکړو، سړی چې څاروی لوشي او دا دوو لشو په مقدار کې چې کم، د دوو دارو په مقدار کې چې کم ټایم وي، دومره مقدار سره د جهاد وکړو. حدیث مبارک کې راځي وجبت له الجنه، الله د لره جنت څه کو؟ واجب. بیا ورلم الله جنت واجب کو. جهاد دومره لوی فضیلت لري، دومره لوی فضیلت لري. لنډه دا ده چې څوک د الله د رضا دپاره، د اعلا کلمت الله دپاره د الله په لاره کې جهاد کوي جهاد، نو په مخ د ځمکه بل عمل داسې نشته چې مونږ وښیو مونږ وایو دا هم د جهاد برابر ثواب لري، نشته داسې بل عمل. هر انسان چې مړ شي کنه نو دی په برزخ کې څه ټایم تیروي، قبر کې د قبر ژوند د ده سره څه وخته پوري. عالم مړ شو، تبلیغي مړ شو، حاجی مړ شو، بل څوک مړ شو، بل څوک مړ شو، دی به په برزخي ژوند کې وي، یا خوشحالۍ دي او یا عذابونه دي. قبر کې یا خوشحالۍ دي او یا څه دي؟ عذابونه دي. جنت او جهنم ته به کله تلل کېږي چې کله قیامت واقع شي.
چې کله قیامت واقع شي یا جنت دی یا جهنم دی د هغې نه مخکې برزخي ژوند دی برزخ یو پردې ته ویلی شي خو مجاهد باندې برزخي ژوند نشته دی مجاهد چې څنګه مړ شو که نه دی ډایرکټ جنت ته ځي دی ډایرکټ جنت ته ځي د باندې د قبر ژوند نشته دی ډایرکټ الله تبارک وتعالی جنت ته بیایي او د ده روح هلته د شنو مرغو په شکل په دغې مقدار سره دا په جنت کې پاتې کېږي او د دوی بنګلې د الله د عرش تر لاندې دي مجاهد ډایرکټ جنت ته ځي چې دی مړ شي او شهید شي ډایرکټ جنت ته ځي بل هیڅ یو انسان داسې نشته چې ډایرکټ جنت ته ځي په هغه باندې برزخي ژوند تېرېږي جنت او جهنم ته د قیامت په ورځ بیا تللی دي نو جهاد دومره لوی فضیلت لري دومره لوی فضیلت بل داسې عمل نشته چې موږ به یاد کړو چې دومره لوی فضیلت هغه لري لنډه ده مسلمان ولې رسوا شوی دی ولې ذلیله شوی دی ولې د کافرو لخت او د سر دی د کافر گزار دی او د سر دی وجه دا ده چې د جهاد پرېښی دی وجه څه ده د جهاد پرېښی دی د دنیا سره مینه شروع کړې ده نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل وفرمایل حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې کله اخیره زمانه شي په تاسو باندې به دا کافر داسې راځي داسې لکه وږی سړی چې ماتې ډوډۍ باندې راځي یو وږی سړی دی او ماتې ډوډۍ ته رامنډه وخي او هغه خوري که نه دا کافر به په تاسو باندې داسې راځي صحابه ورته تپوس کو وی د الله پاک پیغمبر ولې مونږ به لږ یو مونږ به لږ یو ځکه دا کافر به په مونږ باندې داسې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل وی نه نه تاسو به زیات یې ډیر به یې خو داسې به یې لکه د اوبو زګ په اوبو ډېر زګونه ولاړ خو چې لاس کې نو څه شی یي بیا هېڅ شی نه صحابه تپوس کوي د الله پیغمبر دا ولې وجه څه ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل دوه وجې دي دوه وجې یو دا دی چې د مال سره خو به محبت پیدا شي او دویم دا دی چې مرګ به بد ګڼئ مرګ به بد ګڼئ د دنیا سره به دې مینئ او د مرګ نه به نفرت کوي نو چې کله دا دوه څیزونه په تا کې موجود وو نو ته بیا جهاد نشي کولی نو کافر به در باندې راځي بیا به داسې ورته ته ښکاري لکه ماته شوې ډوډۍ اوس دا دوه خبرې په مونږ کې موجود دي دا دوه خبرې د فلسطین خویندې د فلسطین میندې چغې وی ګټې په لاسونو کې نیولې دي وی مسلمانانو د الله دپاره خو موږ د دې کافرو نه خلاص کوي که نه زمونږ عزتونه تار تار شو موږ خو د دوی نه خلاص کوي که نه مسلمانان راټول شي مسلمانانو حکمرانان ورازي چې دعا وغواړو چې الله تبارک وتعالی دې د فلسطین د مسلمانانو امداد وکړي دا د مسلمان حالت شو دا د مسلمان حالت شو یا خو هغه زمانه وه چې په سن کې یوې جنۍ چغه کړه وی حجاج ابن یوسفه ای د مسلمانانو حکمرانه ته چېرته چې زموږ عزتونه لوټ کېږي محمد بن قاسم تاریخ په تاسو ته یادي د مسلمانانو زنانه وي په کشتۍ کې سوري وي راتلي د سن گورنر راجا داهر حکمران چې کومو د هغه پوځیانو
د مسلمانانو د زنانو عزت ته لاس کو د هغې بېعزتي په کښتۍ کې کوله د یوې جیرې د خولې نه چغه ووته وی د مسلمانانو حکمرانه چېرته زموږ عزت محفوظ کا هغه زنانه ګرفتارې کړي راجا داهر کسانو د هغې بېعزتي یې وکړي په کښتۍ کې یو سړی و لاړ عربو ته چې هلته ورسېدو حجاج ابن یوسف یو ظالم بادشاه تیر شوی دی یو ظالم بادشاه تیر شوی دی ډېر ظالم و خو چې دا خبره ورته وکړه وی د غیر مسلمو کسانو د مسلمانانو د ښځو عزتونه یې لټول وی د جینۍ د خولې نه چغه ووته چې ای حجاج ابن یوسف راشه زما عزت بچ کا وی ښه ما ته یې چغه والې ښه د مسلمان جینۍ عزت لوټ کېدو محمد ابن قاسم یې راوغوښته 18 کاله عمر دی 18 کاله وی لاړ شه سن باندې حمله وکړه او تر څو چې دې فتح کړې په ما به خپل مخ نه لګی 18 کاله عمر دی د محمد ابن قاسم او راغې په سن باندې حمله وکړه او د راجا داهر کسان او هغوی ټول مردار کړو او چې کله یې سن فتح کو وی ما هغې زنانه له بوځئ ما ته وښیې هغه چېرته ده چې لاړ هغې زنانه ته حجاج ابن یوسف ورته په ژړا شو په سینې ورته لاس کېښودو وی خورې د مسلمانانو حکمران حاضر دی خورې د مسلمانانو حکمران حاضر دی ستا چغه یې واورېدله نن په فلسطین کې هغې چغې وی مسلمانانو تاسو چېرته یئ مونږ راټول شو راځئ خیرې ورته وکئ دا د مسلمانانو حالت شو د هغې په لاسو کې ګټې دي تنګړۍ دي په هغې باندې ګزار کوو د الله اکبر چغه وی د مسلمان سره یې ټمبم دی دې ته ګیر چاپېره طواف کوي څوک یې رانه ونسي چېرته دا یې ټمبم به تاله څه کوي زمونږ بیت المقدس زمونږ اوله قبله د هغې په قبضه کې ده حدیث مبارک کې راځي چا چې په بیت المقدس کې یو لمونځ وکړو الله تبارک وتعالی د ټول ګناهونه وبخل هغه قبله اول زمونږ د کافرو په قبضه کې ده راشي د پیزار پخپو پکې ګرځي او موږ مسلمانان وایي موږ یې قوت یو زمونږ سره یې ټمبم دی نو یاد وساتئ یاد وساتئ الله به زمونږ نه تپوس کوي زه تمامو مجاهدینو ته وایم تمامو مجاهدینو ته جولۍ ورته غواړم منت ورته کوم سوال ورته کوم د الله د رضا لپاره جهاد ستاسو کالو سر شروع دی ټول عمر تاسو جهاد کوئ الله دې اجر عظیم درکړي الله دې ستاسو د برکت زمونږ ګناهونه معاف کړي خو اوس ورته یو आवाज کوم اے مجاهدینو د الله د رضا لپاره خپل ټول کاروایي ودروئ او لاړ شئ فلسطین ته لاړ شئ فلسطین ته او خاص کر مسلمانانو ته هم تاسو د یو بل نه د لاس وباسئ د یو بل د ګریوانه د لاس وباسئ په یو بل باندې دا جنګونه فریدوئ په یو بل د حملې فریدوئ ما ته به بیا وایي چې دا د جهاد منکر دی زه د جهاد منکر نه یم زه د دې خبرې منکر یم چې مسلمان دی مسلمان نه وجني ما ته په دې باندې درد راځي چې مسلمان د مسلمان سره اړم دی او کافر راته خوشحالیږي ما ته په دې تکلیف را رسي زه ورته وایم لاړ شئ او دې اسرائیلو باندې داسې حملې وکئ چې دنیا یاد وساتي چې د اسرائیلو بچې بچې یاد وساتي مخ د ځمکې ته وزګار کوي یو تباهي ولا هټلر کړې وه او دویمه تباهي دې ولا اوس مجاهدینو کې هټلر مخ د ځمکې د اسرائیلو نه پاک کړی و
او بیا یې تېنه څه کسان پرېښوده نو د هغه تاریخي الفاظ دا و د هټلر غالبا هټلر نوم یې دی که نه د هغه تاریخي الفاظ دي دا وی دا کم مې چې پرېښودو وی دا هم د پرېښودو لایق نه دي دا کم اسرائیل چې مې پرېښودل وی د پرېښودو لایق نه دي خو د دې دپاره مې پرېښودل چې دا نسل په دنیا کې موجود وي چې سبا دپاره خلکو بیا دا خبره کوي چې هټلر بد نه دي کړي وی دا دومره ذلیل او دومره رسوا او دومره شرپسند خلک دی چې خلک وروستو دوی ته ګوري نو خلک به چې هټلر ناروا نه وکړي مونږ اوس وایو که نه وی دا مې صرف د دې نسل دپاره پرېښودو چې د دوی دا خباستونه خلک کیني چې بیا ماته ګناه نه کوي دا دومره ذلیل او رسوا خلک دی زه مجاهدینو ته وامه د الله د رضا دپاره د الله د رضا دپاره خپل تمام او مسلمانانو ته هم د عربو نه خو ګیله نشته د عربو نه خو ګیله نشته دی او اسرائیل تسلیم کړو غاړې وله ورکړي زمونږ وروڼه یې وي اخو لاړ تباه و برباد شو او عیاشو تباه کړو اخو مالونو تباه کړو هغې ته خو امریکا وایي کښېنه هغه ناست دي کوی پاسی نو پاسي او یو بله خبره زمونږ د مسلمانانو فوج هم شته که نه غالبا زمونږ د مسلمانانو د ملکونو ځان له یو فوج دی غالبا او زمونږ یو جرنیل دی هغه یې مشر دی دا فوج زمونږ د څه دپاره دی دا چې د دغې عربو په شیخانو باندې کله سخته راشي بیا به دا دغه شیخانو باندې چې کله سخته راشي که نه بیا به دا په کار راځي هسې په کار نه راځي اوس په فلسطین باندې حملې کېږي هغه فوج ځان له اوده پروت دی په هغوی باندې څه چې کله په یو شیخ باندې تکلیف راغی بیا به دا فوج په څه کې راځي په حرکت کې راځي هغوی خو ډالرو مالونو د هغې نه د عربو نه خو ګیله نشته دی که د عربو څوک په تمه شو د هغې نه ښویدلې ده تلې ده صرف دا سر وهلي او دا بر وهلي او دا خپیال بېخپې او په لاس کې غټ نه غټه اسلحه یو کلاشنکوف دغې مجاهدینو ته زموږ سترګې غړېږي دغې مجاهدینو ته زموږ سترګې غړېږي چې روژه ماتې ته کښېني نو وچې ډوډۍ ورته په دسترخوان پرته وي او هغه په اوبو کې پستی خوري او چې د یو الله اکبر چغه کښي نو په روغو دنیا باندې لړزه راولي یاد وساتئ دا الله اکبر چغه ډېره درنه چغه ده ډېره درنه چغه ده چې د الله اکبر اواز ولګي د کافرانو په دغه کې داسې لړزه راځي الله اکبر چغه ډېره درنه ده خو کاش چې ارمان چې مسلمان میدان جهاد ته لاړ شي او دا چغه ووایي مونږ دلته مسلمان وجنو مونږ وایو الله اکبر د دې الله اکبر زور نشته دی تم وایي الله اکبر زه م وایم الله اکبر د دې څه زور شته نه تم مسلمان یې زه مسلمان یم دا څه زور لري دا ته الله اکبر د کافر په مخ کې ووایه چې په هغه باندې به ځای بېهوشي راځي که نه راځي په هغه باندې په ځای بېهوشي راځي دا دومره درانه چغه ده درانه چغه ده نو افسوس راځي افسوس راځي یقین په الله وکئ زه اکثر بیانات اوس نه کوم زما دا زړه خولې له راغلی دی بعضې اوقاتو کې خپل هغه جذبات بیا نشم برداشت کولی زه صرف او صرف دا خبره کومه چې مسلمانانو کې زه اتفاق غواړم
په مسلمانانو کې یووالی غواړم، په مسلمانانو کې اتحاد غواړم، او زه دا غواړم چې مسلمانان د داسې دیوار کافر تشي لکه د سټلو دیوار چې داسې یو مسلمان د یو موټی شي. زه د حدودو د پولو پابند نه یم، زه د دې قایل نه یم چې دا زما د ملک مسلمان دی نو دا زما دی او دغه زما نه دی. زم چې په نومي مسلمان دی او په مخ د ځمکه په کوم ځای کې پاتې کېږي زما ورور دی، زما ورور دی. زما دشمن کافر دی، کافر هغه زما جروړي وباسي. الله تبارک وتعالی دا عمل کولو توفیق راکړي. او دعاګانو ته پاتې یو، نو څه ته پاتې یو؟ دعاګانو ته پاتې یو، نو دعا په اخلاص سره غواړئ. ښه نور خو راسره څه نشته نه چې دا دعا خو په اخلاص کوو که نه، چې دا خو په اخلاص کوو که نه چې الله د فلسطین د مسلمانانو ته مل شه. او په آخر کې یوه خبره کوم، خبره مې اوږدېږي. خبره دا کومه چې ګیله مې د مسلمان نه هم شي. تېرو ورځو کې ما یو تصویر کتو د فلسطین د مسلمانانو یوه جینۍ ده او په لاس کې ورسره تیږه د ګټه د اړولې د پای کافرو ګزار کوي. تاسو ته پته راغله جینۍ په کوم لباس کې ده؟ په پین شارټ کې ده، مسلمانه ده، په پین شارټ کې ده او په کافر باندې گزار کوي. نو بیا مونږ وایو الله زمونږ امداد نه کوي. نو زمونږ د پاکستانیانو څه حالت دی، څه حالت دی؟ دلته خو لا خیر خیریت ته دی، پنجاب ته لاړ شئ، دغې پنجابیانو ته حیا پیژني، عزت ټول نه یادوم، اکثریت یادوم، اکثریتو بازارونو کې څه حالت شروع دی؟ عزت پیژني، حیا پیژني، غیرت پیژني. سبا به مونږ باندې حمله وشي نو مونږ به وایو چې الله زمونږ امداد نه کوي. الله د دې مسلمان امداد کوي، دا مسلمان دی. ښځې بار بنډه ګرځي، پرده دې نه کوي، دغه نه کوي، دا مسلمان دی. وایي د مسلمان خو الله امداد نه کوي، الله د دې مسلمان امداد نه کوي، د الله څه کار دی؟ نو فلسطین د مجاهدین د مسلمانانو نه مې ګیله شته دی. اگر چې امداد به یې کوو چې هر قسمه امدادي، خو ګیله مې ترې شته ځکه د فلسطین زنانه هم په پین شوټونو کې ګرځي او کاڼې اړولي او په اسرائیلو یې ورولي. نو زمونږ باندې هم چې سبا راشي نو موږ وایو زمونږ الله امداد نه کوي. الله د داسې مسلمان امداد، الله تبارک وتعالی فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دا د الله وعده ده چې تاسو به په مخ د ځمکه مسلمان اوچت یې، په مخ د ځمکه به ستا حکمراني او ته به اوچت یې، خو شرط ورته دا دی ان کنتم مؤمنین، کو چېرې تاسو څه یې؟ مسلمانان یې. چې ته کامل مؤمن یې نو ته به غالب یې. نو دا مسلماني د زمونږ ده، الله زمونږ سره وعده کړي چې تاسو به غالب یې. دې مسلمانۍ سره نه د دې مسلمانۍ سره ګورې د الله وعده نشته، په دې توګه کې پرې نه نوځو چېرته. مونږ وایو د مسلمان سره څنګه د الله امداد دی چې مسلمان به غالب وي. نو مسلمان نه دی پاتې شوی، نو د الله امداد د کوم طرفه راشي؟ دا چې خیرته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي، او د ګنټې د نشان در سره کلیک کړئ، تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي. او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه، والسلام.